سپرلی به کله راځي یقینا دا هغه سوال دی چې د مودې نه د دې سیمې واړه ځوانان بوډاګان مشران کشران او ښځې او نر دې ته انتظار کوي چې په دې سیمه به امن کله راځي. په تیر شوي پروګرام کې مونږ تاسو ته ښودلي وو زمونږ انالیست تاسو سره هغه خبرې شیر کړې وې د تاریخ په پاڼو د هغوی نظر و چې په دې سیمه دا بلا د کوم ځای نه راله او د دې تاریخ څه دی د دې وجوهات څه دي او دغسې نور ډېرې خبرې مونږ تاسو ته ښودلې وې. په ننني پروګرام کې به مونږ یو ځل بیا یو نظر اچو چې هغه څه اسباب وو چې په دې سیمه دا اور بل شو. د دې نه علاوه مونږ به په وجوهاتو باندې هم خبرې اترې کوو. زمونږ انالیست څه وایي چې هغه څه وجوهات وو چې دا سیمه د جنګ بټۍ جوړه شوه. سو پورې چې د دهشتګردۍ او د انتها پسندۍ تعلق دی په دې خطه کې ټولو کې اول خو د بدقسمتۍ نه زه به دا ووایم چې یو رواج دلته داسې چلیدلی دی او پاتې شوی دی چې زه په بل الزام لګوم او بل په ما الزام لګوي. یو حکومت چې کوم دی نو هغه وایي دا د دې مانه مخکینی حکومت ذمهواري وه، څوک دا وایي چې دا زمونږ نه مخکې دوه درې حکومتونو ذمهواري وه. هغه څه ته چې په انګریزۍ کې بلیم ګیم وایي، بدقسمتۍ نه کله داسې خبره راشي نو موږ په بلیم ګیم کې پرېوځو. ټولو کې اول خبره خو دا ده چې دا مسله یوازې زما مسله نه ده، دا مسله یوازې د ANP مسله نه ده، دا مسله یوازې د یو سیاسي جماعت مسله نه ده، دا زمونږ دپاره یو قومي مسله ده او د هغې په وجه باندې ټول ولس متاثره شوی دی. خو که تاسو د دې بنیاد لټول غواړئ نو زما په خیال تاریخ کې زمونږ یو څو بنیادي غلطې فیصلې به ورته زه ووایم. کله چې روس افغانستان ته داخل شو
او په افغانستان کې دننه د روس خلاف یو محاذ جوړ شو او ظاهره خبره داره چې د هغې محاذ مشري امریکې کوله او ډېر قوتونه به شمول مونږ پاکستان هغې سره په دې کې شریک او شامل وو، مونږ سره ملګري وو. او په هغه وخت کې د روس د مقابلې دپاره د دنیا د ګوټ ګوټ نه خلک راوستلی شو او دلته کې د افغان جهاد په نوم باندې د یو سلسلې آغاز وشو. روس ماته وخوړله، روس د افغانستان نه مجبورا ووت، خو د بدقسمتۍ نه مونږ داسې یو اور وکړه پر خپل کور کې چې تر نن ورځ پورې هغه اور چې کوم دی هغه بلیږي. یو وخت داسې و چې د قبایلي سیمې نه زیاته پورمنه علاقه بله نه وه، هر اړخ ته خوشحالي وه، خنداګانې وې. خو دلته کې چې کله مونږ د دغه فارن پالیسۍ په نتیجه کې دا بنیادي غلطۍ وکړې، نو د هغې نه پس ته رو د افغانستان نه هغه اثرات رالل قبایلي سیمې ته او د قبایلي سیمې نه بیا هغه اثرات رالل زمونږ صوبې ته او تش هغه اثرات زمونږ د صوبې پورې محدود پاتې نشو، بلکې هغې ټول پاکستان چې کوم دی هغه متاثره کړ. د دې نه علاوه زما په خیال چې د قبایلي سیمو کم انتظامی او سیاسی حیثیت دی هغې کې چې کم ریفارمز پکارو، کم بدلون پکارو، غربت یو ډېره لویه وجه ده، د تعلیم کمی یو ډېره لویه وجه ده، خو بېروزګاري یو ډېره لویه وجه ده. دا وجوهات ټول شته، خو د ټولو نه لویه وجه چې کومه زه ګڼم هغه دا ده چې هغه زمونږ یوه غلطي او بیا د هغې نه پس 9/11 کېږي. 9/11 په نتیجه کې په یو شپه کې په یو ټلیفون کال باندې مونږ یو ټرن الو چې چا ټلیفون کړی او چاته یې کړی کیدای شي ټلیفون اورېدو والا خو یو ټرن غشتی شو یا واغشته، خو آیا هغه وخت کې هغه نور ټول قوتونه او هغه ټول خلک چې هغوی یو خاص ذهنیت لره او هغوی په یو لار روان وو، هغوی دپاره په دغه یو شپه کې یو ټرن اخیستل ممکن و؟ زما په خیال نو. او د هغې نه پس بیا موږ په یو کنفیوژن کې مبتلا شو. ترخګري خو چې ته خپل نقطه نظر او ستا چې کوم سوچ دی اته چې په زبردستی په بل چا باندې هم په زور باندې او لکه یو خو دی چې ته یو سوچ لرې او بیا د هغه سوچ تحمیل لکه په جبر باندې نور خلک دې ته مجبورول، دا بیا ترخګري شوه. او بیا بالخصوص داسې سوچونه چې هغه د اعتدال د اصولو نه ماورا وي، اوچت وي او د اعتدال هغه اصول او چوکاټ چې کوم دی چې کله د هغې نه وځي نو دا بیا ترخګري شوه. نو دا ترخګري چې کومه ده دا اوس نن سبا په دنیا کې ډیره زیاته شوه. په خلکو په رویو کې هغه سوچ چې کوم د اعتدالو او د یو بل سره د تعامل اندازو ختم شو. اوس هر سړی دا غواړي چېرې زه څه وایم باید چې ټوله دنیا دا وماني او بالخصوص هغه آس پاس خلک چې کوم دي هغه چې خامخا دا ومني. نو بیا د دې نه رالل هغه تشدد سره د اسلحې دا زمونږ په نړۍ کې رالل، په افغانستان کې، په پاکستان کې، بیا دا مثلا په عربو ملکونو کې عراق او شام. نو ګرده دنیا اوس ترخګرۍ سره مخامخ شوی دی او د دې ډېر زیات خطرناک عواقب دي د انسانانو دپاره او د کل مخلوق دپاره. خو خبره دا ده اصلي چې پاکستانیانو په دې کې ډېر زیات نقصان موندلی دی او دې کې مونږ چې کوشش کوو چې ځان ته راوباسو نو بیا هم په هغې کې مونږ ته یو قسم له کامیابي نه کېږي او دا به کله حل کېږي کله به ختمېږي. د هغې په هکله مونږ ته څه واضح خبره نه ښکاري ځکه چې افغانستان کې امن راوستل ډېر لوی چیلنج دی، ډېر مشکل کار دی. دا به څنګه دغې مخنیوي کوو، څنګه زمونږ
خلک عام خلک زمونږ علما زمونږ پوهان زمونږ سیاسي خلک زمونږ ادارې یو خدا ده چې دا یو فیصله کول دی دا یو خبره چې دا چې ټول خلک دا خبره ومني چې دا واقعا زمونږ جنگ دی په دې جنگ کې اوس مونږ ښکېلو نو یو خدا خبره بل دا ده چې ټول قوم متفق شي د هغې یو مثال شته چې نیشنل ایکشن پلان جوړ شوی دی کله چې پېښور په آرمي پبلک سکول کې د حملو شوله ماشومان یې مړه کړل 122 او کل په هغې حمله کې چې دا دسمبر کې شوې وه 2014 کې هغې کې 147 کسان شهید شوي چې په هغې کې زیات ماشومان د هغې نه پس دغه پلان جوړ شو په هغې باندې عمل کول چې پاکستان ځان محفوظ کړي او پاکستان کې اصلاحات وشي په قبایلي سیمو کې بیا د پولیس اصلاحات مدرسو اصلاحات دا چې کوم پیسې راځي دغه ترهګرو له هغې مخنیوي وکړي بیا نور ډېرې خبرې وې نو هغې باندې عمل کول دا یو فیصله شوې وه هغې باندې عمل شروع دی خو صحیح پورا عمل پې نه کېږي जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दहशतगर्दी का अगर ना भी कहें तो इंतहा पसंदी का वो दूसरे सूबों की तरह यहाँ भी मौजूद है लेकिन यहाँ पर उसकी अहमियत इस वजह से बढ़ जाती है कि वो लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल होता है। मैं खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कहता हूँ कि वो उसकी वही हैसियत है जो जर्मनी की यूरोप के अंदर थी। जब जर्मनी को छींक आती है तो यूरोप को ज़ुकाम हो जाता है। तो खैबर पख्तूनख्वा जोग्राफियाई कैफियत के एतबार से जब उसको छींक आती है तो सारे मुल्क को ज़ुकाम हो जाता है, लेकिन उसकी छींक पर कोई तवज्जो नहीं देता। बहुत बड़ा फुकदान रहा है तवज्जो का मरकज़ की तरफ से। तीसरा बड़ा मामला है कि उसके इंतज़ामी अमूर तय दर तय हैं। आपको फाटा का एक एरिया नज़र आता है जिसके ऊपर ज्यूरिसडिक्शन का मामला है, सूबाई ज्यूरिसडिक्शन मौजूद नहीं है। आपको प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरी नज़र आती है जिसके ऊपर ज्यूरिसडिक्शन का एक और मामला है। फिर आपको जो सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं और अनसेटल्ड एरिया उसके अंदर एक और बेल्ट नज़र आती है जिसके इंतज़ामी अमूर का मामला है। तो एक ऐसा सूबा जिसके अंदर 3 तहें हों इंतज़ामी अमूर की और ज्यूरिसडिक्शन 3-4 किस्म की हो, उसको आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। کنټریبیوټي فیکټرز دي لکه یو ځای کې خو چې نظام هم نی د حکومت عملداري تاسو خبر یې زموږ په قبایلو کې چې کوم نظام دی هغه ډایرکټ ایډمنسټریشن نه دی، انډایرکټ ایډمنسټریشن دی. ریاست براه راست حکومت نه کوي په نسبت د نور پاکستان. هلته کې خو پولیټیکل ایجنټ دی او پولیټیکل ایجنټ خپل عملداري د ملکانانو او د دې په ذریعه باندې خپل سیستم اف ایډمنسټریشن چې کوم دی هغه مخې ته بوځي. د حکومت ډایرکټ عملداري په قبایلو کې نه وه، تر اوسه پورې نه وه. نو یو خو دغه مسله وه. نو چې کوم ځای کې عملداري د حکومت نه وي، ډایرکټ ایډمنسټریشن نه وي، بیا انفراسټرکچر زموږ دومره زیات کمزور په دغه چېرته سړکونه نه وو، چېرته دغه نه وو، ځکه چې کله هم د پاکستان ریاست قبایلو ته پاکه نظر نه دي کتلی چې لکه دا د پاکستان د یو برخه ده. دا د پاکستان یو شاوه مونږ ورته وایو بیک یارډ، پس یو شاته یو دالان چې څنګه وي اکثر روان ویجاړ پروت وي، څوک یې پروا نه کوي. دا خو چې کله امریکایان په افغانستان حمله وکړه دلته کې د حالات خراب شول ډېر زیات، نو امریکایانو سره هم فکر پیدا شو، د پاکستان سره هم فکر پیدا شو چې دا په دې قبایلو کې د حالات ولې خراب شو، ولې چې هلته کې تعلیم نشته، صحت نشته، نظام نشته، قبایل دي خو ورسره هغه حق ورته حاصل نه دی څومره چې د پاکستان د نورو خلکو ته حاصل دی. د قبایل چې کوم دی نو په پارلمان کې ناست دي، د نور
پاکستان د پاره چې قانون سازي کیږي دی پکې ووټ اچي خو د خپل ځان د پاره قانون نشي جوړولی د خپل ځان د پاره قانون نشي پاس کولی نو انصاف پکې نشته دی دا ټولې مسلې دا هغه فیکټرز چې کنټریبیوټ کړو غټه مسله چې کوم هغه دا و چې د زموږ د پاکستان بدقسمتي غټه دغه ده چې مونږ خپل خلک استعمال کړي دي زمونږ ریاست استعمال کړي دي په مختلف موقعو باندې استعمال کړي دي نو چې کله ته خپل دغه آوټ سورس کې بل چاله ورکې خپل اختیار خپل قدرت خپل دغه طاقت ته چا بل چاته ورسپارې چې ورشه دا ټوپک ته واخله توکه نغه بیا هغه ټوپک کنه نه بل چاته وړي سبب ته تراوړي دنیا کې د کولډ وار ختمېدو نه پس ته اسم ریاست نظام ته یو لوی دشکه ورسېده او سټیټ ساورنټي کمه شوه خلکو لینکیج ټیکنالوجي کو خصوصونه مخامخ کل هر چاته یو بل سره کمیونیکیشن آسان کو نو ځکه دا یو بل باندې اثر کېدل د دې ډېر زیات شول ورسره اقتصادي مثبت کوم ملکونو کې ډېرې هم دي پیسې خو هغه سره خلکو سره وي عامو خلکو سره نه بیا عام خلک میډل کلاس اختیار غواړي هغه اختیار نه راتللو دا ټولې خبرې راغونډې شولې او موږ ګورو هر ځای کې ریاستي نظام هم مات ګوډېږي او هغې کې چونکې بل څه الټرنیټ نشته دې ملکونو کې یا خو پکار چې سم یو جمهوري ایولیوشن کېدی دی هغه ونه شولو نو بل خوا سوشلیزم خبره لاړه له سوویټونو سره ایون چین کې نومي کمیونسټ پارټي دا خو سوشلیزم دی نو سوشلیزم هم دې ریاستي نظام ته او سرمایه‌دارانه نظام ته چیلنج نو ختم شو چیلنج ورته یو صرف دغه انتها پسند پاتې شول نو چې څوک هم چې دی نه ځوان کس وي تنګ و چې دا موجوده نظامونه چې دي دې ملکونو کې دا غلط دي که ظلم دی بدلون پکار دی نو هغې ته دې ته په مخ ولاړ مذهبي انتها پسند نو هغه خلک هغې ورو ورو ځان خواته اټریکشن شروع کړ نو څه ریاستي مس مینجمنټ څه غربي څه تعلیم نه کېدل څه چینج ورو ورو نه راتلل دې دا شی را مات کړل اوس ریاستي نظام هر ځای کې ګورو ماتېږي ګوډېږي او هغې کې چې ریاست کمزورې کېږي نو هغه ویکیوم جوړوي هغه خلا جوړوي هغه خلا لګیا دي بل څه سیاسي متحرک سیاسي جماعتونه د ټولو ملکونو کې هغه انداز کې زورور نه دي نو دې غیر ریاستي قوتونو ته ځای میلاویږي او هغه یې ډکوي که تاسو وګورئ دلته کې په فاټا کې زیات ځکه دي چې هلته کې ریاست ټول کې کمزورې دی बहुत सारा मामला जो है वो छोड़ दिया है दहशतगर्दी का उसको हमने लूज एंड्स जो है इनको टाई अप नहीं किए हमने जिसको हाई एंड काउंटर टेरर है उसके ऊपर फोकस किया है मसलन ज़रबियाज़ के ऊपर हमने बड़ा फोकस किया है ऑपरेशन राह निजात के ऊपर बड़ा हमने फोकस किया है फिर जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं एजेंसी 7 एजेंसीज़ के ऊपर हमने फोकस किया है खैबर के ऊपर हमने कभी हम कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ फिर मैं दोबारा आ रहा हूँ मैं फिर मुक्का मार रहा हूँ मैं तीसरी मरतबा मुक्का मार रहा हूँ लेकिन जो लो एंड टेररिज्म है उसके ऊपर हमने फोकस नहीं किया लिहाजा मोहम्मद एजेंसी की अगर साफ़ी तहसील जो है वो जब हम कवर किया करते थे उस वक्त भी वही थी जो आज आप लोग कवर कर रहे हैं उस वक्त भी वही है अभी भी वो क्लियर नहीं हो रहा खैबर एजेंसी हमने 20 मरतबा डिक्लेयर कर दिया क्लियर होगी अभी फिर उसके ऊपर आपको हमले होते नजर आते हैं सो हम हाई एंड के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा है जो तफसील वाला काम करने वाला वो हमने नहीं किया ये मेरे ख्याल में टिरेन है जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी होती او بیا چې پاکستان د امریکای سره اتحاد کو وار آن ټیرر راکې هغه نور مسله کړکېچنه شو ځکه چې پاکستان بیا د تاریخ په بل حصت باندې یا په یو اړخ ولاړو یا په بل اړخ ودرېدو نو هغه سره ډېر زیات مسلې جوړ شوې بیا دریم چې چونکه حالات بیا خراب شول په زموږ په قبایلي سیمه کې او د هغې په وجه باندې د چونکه د ریاست خلاف یو دغه پیدا شو نو ریاست رو تخپل عملداری تلاسه ورکړله هلته نووتل
بریدونه پسې واشول نو هلته کې چې کوم ضعیف خلک وو چې هغوی دا ولیدل چې ریاست کمزوره شو او ریاست اوس خپله دفاع هم نشي کوی نو هلته کې چې کوم بیا ورپسې کوم غټ قوت و هغه بیا د طالبانو نو خلک بیا د طالبانو سره شول نو یو هغه و چې عددي نفري توګه باندې نظرتي توګه باندې نه خو عددي نفري توګه باندې شو کتل چې اوس د طاقت مرکز طالبان دی او دا خلک دی نو بس هغوی ته تسلیم شول د هغوی نظام هغه خپل کو نو دا هغه خلک وو چې هغوی ته مونږ په اصطلاح کې فوټ سولجرز وایو چې هغه بس جنګېدل فکري نظرتي طور باندې خو نو خو بس چونکې طاقت اخوا نو بیلنس اف پاور دغه هغه اړخته نو هغه اړخته شول اوس هغه خلک وو چې کم نظرتي توګه باندې دا واقعتاً ګڼله چې د امریکې خلاف جنگ جایز دی پاکستان په غلطه دی پاکستان د امریکایانو سره ولاړ دی او په افغانستان کې د امریکایانو سره جنګ کوي او څه دی کې زموږ غټه مسله زما خپل دی چې زموږ خپله د پالیسي چې کوم امبیولنس یا کنفیوژن دی په دې کې دا ډېر دغه دی چې یو وخت موږ د امریکې سره په ډاګه او ورسره ولاړو بل وخت چې کوم دی نو موږ د افغانستان د طالبانو هم دغه کوله چې طالبان دي او طالبانو سره خبرو کې مونږ ایز ا پارټي تسلیمو غواړو چې افغانستان د طالبان یو فریق تسلیم کړي ورسره د مذاکراتو کې بل وخت مونږ د هغې امریکې سره ملاتړ کولو چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف نو د دې پالیسۍ په وجه باندې هم ډېر زیات مشکلات پاکستان ته هم پیدا شول او هغه خلک چې کوم دغه هغوی د پاکستان د پالیسۍ ته په بل نظر باندې کتل چې دا د منافقت د دوغله پالیسي ده پاکستان یو ډبل گیم کوي یو وخت په خوله یو څه وایي کوي بل څه ګورئ دی یو دا سیز دی چې د جلال الدین حقانی 1974 نه په شمالي وزیرستان کې اوسي هغه بچي دلته پیدا دي هغوی د خوست چې کوم خپل وطن دی هغې نه زیات هغوی نارت کې ټایم تېر کړی دی خو د هغوی دلته کې وو د 9/11 نه پس ته جلال الدین صاحب خپل کور پرې شو مدرسه یې ورته سیل کا خو بیا هم هغوی دلته لیډرشپ دلته و خو د امریکنینو خپل رپورټ ته انټیلیجنس چې جی حقانین په د افغانستان په 15 صوبو کې شته چې هغوی په کابل کې انټرکانټیننټل باندې حمله کیږي نو کیدای شي دلته نه د حقاني یو زوی ورته سراج ورته ویلي خو هغه چې کومې کوي هغه هماغه ځای کې دي اوس خو د شمالي وزیرستان کې هغې کې اوس نشته ټیک شو که چېرته ښاریې کې یا پټي هغې متعلق دغه نشته خو هغوی تاسو ګورئ اوس دا هلمند چې دی هلمند کې خو افغانستان کې ناست دي او دی نه نیم نه زیات پوره صوبه واغشته نو هغوی دې مخکې کابو کړي که نه چې هغه خلک دي نو ګوره شمالي وزیرستان کې موږ خپل اختیار نو که موږ خپل اختیار وی نو حکیم الله به مو نیسلی دا ګل بهادر به مو نیسلی بیت الله به مو دا چې موږ 60,000 کسان 80,000 مړه شو خو موږ خپل اختیار نو موږ هلته تللی نه شو فوج به نه شو تللی او هغوی هلته کې حکومت کولو دا دومره کاله نو اوس هلته نشته او هغوی داسې نشته د موږ خپل طالبان دې ځای نه لاړو نو اوس په حقانین چې ये नहीं हो सकता कि ट्रक यहाँ से सब्जी के जाएं और यहाँ से खाद के जाएं और हर किस्म का माल वहाँ से आए इधर से उधर जाए और हकानी नेटवर्क ना आए हो नहीं सकता तो वो जो आपको ये पहले आपको मानना पड़ेगा कि जो आमदोरफ्त के ज़राए और तरीके और रवायत और रिवाज हमने रखा है वो एक पैकेज डील बन गई है और उस पैकेज डील के अंदर आप फिल्टर नहीं लगा सकते हैं कि यार ये ट्रक तो आना है तो वो बंदा नहीं आना तो एक हकीकत ये हमें माननी पड़ेगी कि ये वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ او پښتانه چې دي نو هغه بیا د نور خلکو په لاسونو کې ولوبېدل دلته کې د غټ طاقتونو نظر و هغوی مداخله وکړه زمونږ دا چې کوم خاوره ده دا د جنگ میدان جوړ شو افغانستان جنگ چې و نو هغه زمونږ دی صوبې ته راغی
چې کوم ځای پښتانه بلوچستان کې هم دا کار و او زمونږ خیبر پښتونخوا کې هم دا کار و، حتی چې کراچۍ کې زموږ ډېر خلک اوسېږي هلته کې هم دا جنګ روان دی. نو موږ د جنګ خراب کړي وو او دا فرقهیز خبرې مخکې مونږ کې نه وې. تاسو ګورئ پښتنو کې خو زیات سنیان دي، خو یو نیم داسې قبیله شته پاکستان کې، افغانستان کې نشته پښتنو کې. نو زمونږ توریان دي، بنګش دي، اورکزۍ دي، دې کې زمونږ رونه دي، علتشي دي. خو دا تاسو ګورئ چې په دې کورمه کې، په دې اورکزو کې، په دې کوهاټ انګو چې کوم ځای کې زمونږ علتشي رونه اوسېږي، خویندې اوسېږي، ډیسمل خان کې، هلته هېڅ مشکل نه و، یو بل سره ښه د هغې اړیکې وې، رشتې شوې وې. خو دا هغه چې خارجي عوامل پکې ډېر زیات دي چې هلته کې یو بدلون راغی، یو انقلاب راغی، هغې په وجه باندې زموږ خلک متاثره شو. نو فرقهیز خبرې پکې راغلې، جنګ جګړه پکې راغله، ترهګیري پکې راغله، جرایم پکې زیات شو، څه مجبوري هم وه، تعلیم کمی هم و، پوه هم نه وه، خلکو استعمال کړو. اوس بدبختی دا ده چې دا کیسه شروع شوه چې که چېرته سړی لږ وروستو ګوري په افغانستان کې چې کوم دغه مسله جوړه شوه. اوس د دې هغه اصلي چې کوم د لارې نه موږ انحراف وکړو هغه دا و چې په افغانستان کې د تبدیلۍ خپل یو منهج و. هغه د تبدیلۍ منهج دا و چې په دربار کې دننه به تبدیلي راتله. تاسو وګورئ د احمدشاه ابدالي نه بعد چې زمونږ بابای افاغنه دی او افغانستان جوړ شو او بیا چې کومه دا په لویه جرګه باندې، نو بیا د افغانستان تاریخ وګوره چې عموما په دربار کې دننه تبدیلي راغلی ده. کنګ بادشاه چې کومه په دربار کې دننه قتل کړی شو او تبدیلي به. اوس دلته موږ هغه تبدیلي بالکل هغه د افغانستان د تبدیلۍ منهج موږ بدل کړ او یو لوی ټولګی چې کومه ده هغه د هجرت په نوم باندې دنیا ته لاړه، بالخصوص پاکستان ته. نو چې پاکستان ته لاړه نو بیا فری ورډ چې څه ته وایي هغوی هم دا یوه موقع شمارله چې راځي زاړه چې کوم دی روس سره زمونږ د ویتنام د جنگ په تسلسل کې کوم اړیکې دي او کوم انتقام و بدل پاتې دی، دا ښه موقع ده چې دلته موږ هغه بدل والو. نو په دې بدل کې نن د ګرد دنیا چې کومه ده لګیا ده او په مصیبتونو او په تکلیفونو سره مخامخ شوې ده. موږ انحراف کړو په افغانستان کې دننه د تبدیلۍ د منهج نه. که چېرته لږ صبر شوی وی، که لږ انتظار شوی وی، نو دا تبدیلی به دننه په افغانستان کې راغلی وه، ځکه چې افغانستان بنیادي طور یو قبایلي ملک دی، یو حنفي ملک دی. هلته ښکاره خبره ده چې د دې نه علاوه بل نظام راتلی نه شي. او اوس هم د دې حل دا دی چې بیا موږ واپس راشو هغه نظام ته او چې کوم زمونږ دا طالبان دي دوی دې ته ځان تیار کړي چې دوی په آئینی دستوري او په جمهوري عمل کې ځان شامل کړي. چې دوی ځان شامل کړي نو ښکاره خبره ده چې څوک په دوی اعتماد کوي، دوی به په ولسي جرګه کې راشي، دوی به په لویه جرګه کې راشي. نو د افغانستان ماحول داسې دی، خلک ښه کلک مسلمانان دي، قبایلي ذهن لري، حنفي فقه پیروکار دي، چې که دوی 100 کسان هم وي نو ماته یقین دی چې دلته به داسې کار ونه شي چې څوک دا ووایي چې رجې د اسلام په ضد څه کار روان دی. خو دوی به باید دا شی محسوسوي چې رجې جنګ د دې حل نه دی او موږ آئینی جمهوري او چې کومه د جرګې هغه لاره ده هغې ته به بیا واپس راځو. د چا رای دا ده چې نړیوال سازشونه دي، څوک وایي چې موږ په پردي اور کې ورودانګل، څوک وایي چې زموږ خپل غلطۍ دی، څوک وایي چې ګوټ طالبان او څوک وایي چې بیټ طالبان. ګورو چې زموږ پوهان په دې حق څه وایي. देखिए इसके दो पहलू हैं, एक जिसको आप कहेंगे कि थोड़ी सी कड़वी कसीली हकीकत है जिसको हमें हज़म करना होगा, और दूसरी वो हकीकत है जिससे हम इज्तनाब नहीं कर सकते, उसको हमने कन्फ्रंट करना होगा. एक को हज़म करना है, एक को कन्फ्रंट करना है. जो हज़म करने वाली है वो ये है कि अगर वहाँ पर गुड और बैड तालिबान हैं और मुकामी तौर पर मौजूद हैं तो वो पश्तून ही होंगे जो पंजाब से गए होंगे, या हो सकता है कराची से उर्दू स्पीकिंग गए हों. तो अगर मुकामी नहीं है तो कौमी तो है ना, मौजूद हैं.
दूसरी बात यह है कि उनके ताल्लुक वास्ते जो हैं वो कबायली हैं, रिवायती हैं, वक्ती तौर पर बने हैं, नज़रियाती हैं। वो उस बॉर्डर के उस पार जाते हैं जिसको मेजॉरिटी जो पॉलिटिकली आर्टिकुलेट क्लास है KPK की, वो बॉर्डर मानने को तैयार नहीं है। तिजारत के लिए अगर आपने दरवाज़ा जो है वो खोले रखना है, आमदोरफ्त के लिए अगर आपने दरवाज़ा खोले रखना है, तो ये नहीं हो सकता कि नज़रियाती तौर पर आप दरवाज़ा बंद कर दें। ګورې جی زه خو په دې اختلاف لرم چې هغه کس چې هغه د دهشتګردۍ په واقعاتو کې ملوي سي، هغه کس چې هغه انسانیت ته نقصان رسوي، هغه فرد یا هغه افراد یا هغه تنظیمونه چې د هغې د فیصلو په نتیجه کې او د هغې د کاروایو په نتیجه کې امن تباه کیږي، زه هغه ته طالب ولې وایم؟ طالب خو هغه سټوډنټ ته وایي، هغه فرد ته وایي چې څوک د دین تعلیم حاصلوي، د علم رڼا حاصلوي او بیا وروستو اکه د علم رڼا په معاشره کې خوري. ټولو کې اول خو زما په خیال چې دا یو ډېر تاریخي زیاتې شوی دی چې موږ داسې قسمه ایلیمنټس له نوم د طالب ورکړی دی یا هم د طالبانو ورکړی دی. خو بهرحال ګډ طالب یا بیډ طالب، ښه دهشتګرد او بد دهشتګرد. دهشتګرد دی، د انسانیت دشمن بد دی، هغه ښه نشي کېدلی. هر څوک چې دی، هر چرته چې دی، هر رنګ، هر نسل، هر مذهب سره تعلق ساتي، په هره خوره اوسي، په هر ملک کې آباد دی، خو چې هغه دهشتګرد دی، هغه د انسانیت دشمن دی، د هغه د لاسه د دنیا امن ته خطره ده، د هغه د لاسه بدامني ده، هغه بد دی، هغه خراب دی، هغه ته بدم ویل دي او د هغه مخه هم نیول دي. تر څو پورې چې دا کلیرټي زموږ په ذهن کې نه راغلی، نه په پاکستان کې امن راتلی شي، نه په دې خطه کې امن راتلی شي. ګوره دا خو دا دوه بیلې خبرې دي. د پاکستان کې چې کوم طالبان دي، چې تحریک طالبان پاکستان دی، یا دلته چې القاعده والا رالو دا، یا دلته چې د اسلامک موومنټ اف ازبکستان والا، یا د جنگوي والا خلک لاړو، یا جهادین، دی سره د پاکستان فوج نه تعلق او دی کې بیډ او ګډ طالبان نو. هغه داس چل بکولو چې ګډ طالبان بسوکو چې دی وزیرو خلاف کمسودو خلاف جنگ کولو، نو وزیر سره به یو معاهده وکړه او هغې وجه دا وه چې دی وی چې دا تاریخي طور باندې دا ټول عمر داسې شوي چې د دواړو قبیلو سره په یو وخت جنگ مه کوئ. نو چې دغه به وکړو چې یو والو، نو باقي تاسو ټول عمر دا خلکو وی چې جی دا اپریشن به کېږي، خو ګلبادر خلاف به نه کېږي، اپریشن به کېږي نظیر خلاف به نه کېږي. خوش شو که نه، ګلبادر مو تشدد د هغه سره ټولو کې سخت جنگ دی ګلبادر سره وکړو. نو هغه شانتي دا چې څوک یې که نه چې امن معاهدې وشوې که نه، هغه ما خیال دی چې خلک ډېر په دې څیز باندې پوه نو. موږ ته پته وه چې دا دی په خبرو اترو باندې دی هتیار نه اچوي. ګوره دی چې ریاست خپل کار ونه کړو، ریاست دا کار دی چې خپل خلکو ته د هغې حفاظت کول. قبایلو هېڅ چېرې هم دا نه غوښتو چې موږ باندې د طالبان حکومت وکړو، خو هغوی به یې داسې شو چې هغوی په زور پې حکومت کولو، چې که چا خبره نه منله هغه ته میسر پرې کولو، دغه کولو. خو چې څه وخت هغوی فوج والا اپریشن وکړو، وی ویستو دی 19 علاقو کې 19 ایڈمنسټریټیو یونټ چې ورته یې چې 6 ضلعې وې د مالاکنډ او 13 دی فاټا دغه کوي. چا کې دی مکمل قبضه وه، چا کې کله به تلو راتلو، مطلب دی په هغې ځای باندې نو هغه به دغه چې وشو عملیات وشو، نو هغې کې به ګډ بیټ طالبان نه دی. ګډ بیټ طالبان افغانستان والا کې شته، افغانستان والو کې 2-3 کاله شروع کې دی بالکل تر دغه تعلق ختم کړی، خو پس ته چې دی پوه شو چې یاره د امریکا لاړه عراق ته، د افغانستان سره موږ ټول عمر اوسو، دی خو هېڅ اعتبار نشته څنګه چې روس نه لاړو او موږ یې یوازې پرېښو. نو موږ پکار دی چې افغانستان سره څه ناڅه تعلق کي. نو هغه وجه ده بس.
अब गुड और बैड की तरफ आइए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी नज़रियाती असास के ऊपर काम नहीं करती है, दुनिया की दूसरी इस्टेब्लिशमेंट से मुख्तलिफ नहीं है। वो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट से मुख्तलिफ नहीं है, वो बरतानिया की इस्टेब्लिशमेंट से मुख्तलिफ नहीं है, वो इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट से मुख्तलिफ नहीं है अपने इस वसफ़ के अंदर कि वो किसी नज़रियाती डायरेक्शन पर साबित कदम नहीं रहती, वो सिर्फ इंटरेस्ट को देखती है। उनके इंटरेस्ट की डेफिनेशन से हम और आप इत्तफाक करें ना करें एक अलहदा बहस है। जब यही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी जिसने हम सब पर लाजम कर दिया, जब हम स्कूल के अंदर थे, आप लोग तो नहीं थे उस वक्त, बहुत छोटे होंगे, कि आपने अपने 5 वक्त की नमाज का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अपने होमवर्क के अंदर ना लिखा तो 100 में से 100 भी अगर आपके मैथ्स में से नंबर होंगे फिर भी 20 काट लेंगे। ज़ियाउल हक की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने इस्लामी सज़ाएँ लेके आए और उसने इस्लामाइज़ किया। वही इस्टेब्लिशमेंट 2 दिहाइयों के बाद एक ऐसा जर्नल प्रोड्यूस करती है जिसने पहली तस्वीर खिंचवाई अपनी 2 कुत्तों के साथ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जिसके अंदर तमाम ज़ाहरन वो शरी नुकाइस मौजूद थे जो अगर वो ज़ियाउल हक के दौर में होता तो इसकी वजह से उल्टा लटकाया जाता। तो नज़रियाती इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की या गैर नज़रियाती इस्टेब्लिशमेंट है? वो इस्लामाइज इस्टेब्लिशमेंट है या सेकुलर इस्टेब्लिशमेंट है? आई डोंट नो। इसी इस्टेब्लिशमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव अयूब खान भी था, उसने तो आइली कवानीन के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ की और एक सेकुलर आउटलुक रखता होता था। वो तो जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था, वो तो जमात इस्लामी जमा फातिमा जना के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था, तो बड़ा सेकुलर समझा जाता है। ट्रकों के पीछे अभी भी उसकी तस्वीर लगी हुई है। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नज़रियाती मामलात पर नहीं चलती। अब ये कि गुड और बैड का फिर तस्वर कहाँ से आता है? बुनियादी तौर पर वो कहते हैं कि बाज़ तालिबान हैं जिनको हम मैनेज कर सकते हैं मार लगा के, बाज़ तालिबान ऐसे हैं जिनको हम मैनेज नहीं कर सकते मार लगा के, तो उनसे हम लड़ाई नहीं करना चाहते। और दुनिया भर के अंदर आप देखें कि ये शिफ्टिंग होती है कि इन धड़ों के साथ आपने इंगेज करना है और इन धड़ों को आपने मार लगानी है। गुड और बैड सेपरेटिस्ट बलूचिस्तान के अंदर भी हैं, आपको इल्म है। बाज़ ऐसे हैं जिनके साथ बात नहीं हो सकती, बाज़ ऐसे हैं कि जो सेपरेटिस्ट हैं उनके साथ बात हो सकती है। सिंधु देश वाले जो हैं किसी ज़माने में बाज़ ऐसे थे जिनके साथ इंगेजमेंट हो सकती है, बाज़ ऐसे जिनके साथ इंगेजमेंट नहीं हो सकती। अमेरिका के अंदर भी यही था, गुआंटानामो बे के अंदर बाज़ इरिकनसाइलेबल थे और बाज़ रिकनसाइलेबल थे जिनके साथ बात हो सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अनहोनी है गुड और बैड के तसव्वुर को सपोर्ट करने में। अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर आया था ये कहते हुए कि द ओनली गुड तालिब इज़ अ डेड तालिब, उनका था कि, और आखिर में अब मामला कहाँ पर आ गया कि हम आपके साथ बातचीत कर लेते हैं यार, आप इवेंचुअली आइन के ज़रिए इंतखाबात में हिस्सा लें तो आप भी ताकत शेयर कर लें। हकानी नेटवर्क के साथ दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने इंगेज नहीं किया? क्या अमेरिका ने इंगेज नहीं किया है? क्या नॉर्वे के अंदर मीटिंग्स नहीं हुई हैं? क्या कतर के अंदर ऑफिस नहीं खुले हैं? ये कौन लोग हैं? इंगेज सारी दुनिया कर रही है। क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का इंटरेस्ट सामने रखते हुए हकानी नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रही है? अगर कर रही है तो मेरे ख्याल में उसको ये असेस करना चाहिए कि कॉस्ट एंड बेनिफिट कैलकुलस क्या है, कि इसके नताइज पाकिस्तान के लिए क्या निकल सकते हैं। मेरे ख्याल में उनका तस्वर यह है कि हकानी नेटवर्क ग्रेटर पख्तिया के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर उसका बड़ा डीप इंग्रेस है, टीटीपी के साथ उसकी बड़ी इंगेजमेंट थी, नज़राती इख्तलाफात के बावजूद लॉजिस्टिकल सपोर्ट जितनी थी वो टीटीपी उनको प्रोवाइड किया करती थी। तो एक जंग की हालत में उनका ख्याल है कि टीटीपी वॉज अ वेरी यूजफुल रिसोर्स। अगर हकानी नेटवर्क के ज़रिए आप टीटीपी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, एक तस्वर ये है, तो हकानी नेटवर्क को फिर आप मार नहीं लगा सकते ना, फिर आपको उनके साथ इंगेज करना होगा। कहने का मकसद ये है कि अच्छी बुरी, काबिल तनकीद या काबिल तारीफ़, ये पॉलिसियाँ हैं जिनका नज़रियात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। भुगतना अनफॉर्चुनेटली KPK को पड़ रहा है क्योंकि इट हैज़ बिकम द बैटल फील्ड। क्या इन तमाम तालिबान को मारा जा सकता है? आई डोंट नो। KPK कोई वाहद सूबा नहीं है जिसके अंदर ये लोग मौजूद हैं, ये सोच मौजूद है। पंजाब के अंदर भरे हुए लोग हैं, सिंध के अंदर भरे हुए लोग हैं, बलूचिस्तान के अंदर भरे हुए लोग हैं, AJK के अंदर मौजूद हैं।
तो क्या पाकिस्तान अनहोना मुल्क है जिसके अंदर ये सोच पाई जाती है? मैं जब यूरोप ट्रैवल करता हूँ तो मुझे तो वहाँ पे बहुत राइट विंग नज़र आता है। वो उस तरह का राइट विंग नहीं है जिस तरह का हमारे यहाँ पर होता है, लेकिन उससे ख़तरनाक भी हो सकता है। तो राइट विंग का एक राइज है दुनिया भर के अंदर, और चूंकि हमने अपनी पॉलिसियों को कभी रिवाइज नहीं किया, डिबेट नहीं किया, लिहाजा राइट विंग मौजूद है और इस्टेब्लिशमेंट उसके ऊपर इन्हिसार करती है। मेरी नाक़िस राय में गुड और बैड तालिबान के अंदर की तफरीक के अंदर नज़रियात मौजूद नहीं हैं, एक पॉलिसी की जजमेंट्स हैं जो बाज़ जगह पर बहुत आपको ख़राब नज़र आती हैं, उनके नतायज बड़े भयानक निकल सकते हैं, और बाज़ जगह पर आप समझते हैं कि शायद ठीक ही कह रहे हैं। مونږ ټول په دې خبره پوهیږو او په دې متفق یو چې ژوند په دې سیمه یقینا ډېر زیات تکلیف کې دی، ډېر زیات په مصیبت کې دی، خو بیا هم لکه څنګه چې مونږ دا وایو چې سپرلی به کله راځي، یو هڅه ده او همدغه رنګ زموږ پوهان د دې په حل باندې په راتلونکي پروګرامونو کې خبرې اترې کوي. کوشش به وي چې د آواز هغه ایوانونو ته ورسوي د کوم ځای نه چې فیصلې کېږي، او مونږ به امید ساتو چې سپرلی به راځي.